شیطان وی زه په دوو زګینو کې ډیر مهنت کوم، یعنی دغه زما د پاره ډیر ښایسته موقع دي، دوه موقع په دې کې زه په د انسان کې داسې کوشش کوم او داسې منډې پکې وامه څنګه چې د انسان په دې رګونو کې دا وینه منډه وي، داسې زه د انسان په دې بدن کې منډې وم په دوو ځایونو کې، یعنی هغه انسان نه هغه بیا زیمه لاول لاول چې یو نامحرمه ښځه او سړی ځان لشي څوک هم نه ګیر چاپېره او دوی ځان لشي، نو دوی په دې رګونو کې زه منډې وامه. او دویم هر کله چې یو انسان غوسه شي، غوسه الله اکبر کبیره، نو دوی په دې رګونو کې زه لکه د وینې په شان منډې وامه. نو جناب دا دوه موقع دا ډېر اهم موقع دي. په دې کې زه په دې یوه موقع باندې خبره کومه چونکې دیر کې زمونږ صدرونو په منځ کې څه تنازعه راغلې چې په هغې کې څه 18 کسان اشتلې شوي دي او داسې پکې اووه پکې مړه دي. دا پرون تقریبا د 8:30 بجې جنازه شوې ده. د ټولو نه مخکې خو دا ویډیو زه په دې اراده کوم چې کم دا بیماران دي په دې هسپتالونو کې دي، الله دې وله صحت کامله ورکړي. تاسو ټول وایه امین. الله دې خپل لاړې دارو کړي او دا کم چې وفات شوي الله دې وبخي او دا کم چې جمدي دي د دوی په زړونو دې الله جل شانه داسې یو د عفو قلم راخکي او داسې یو چې دا کم چې وفات شوي دي د دوی چې پسماندگان دي الله دې ورته اسانه کړي، الله دې موږ ټولو ته هدایت نصیب کړي. نو زه به یو خبره وکړم جی تیر شوي انبیا علیه صلات وسلام کې یو نبي روانو، الله جل شانه ته وحی وکړه یا د خوب په ذریعه یا کور څنګه چې ته کله لاول وځې نو لاولني سیز نه به منډه کې واورئ. ښه صبر څومره بهترین سیز دی، واورئ. لاولنی سیز چې د له مخې له راشي نو هغه به منډه به ته کې، دویم سیز به هغه به خخې، دریم سیزو هغه به مایوسه کې نه ډېر غټ خوب دی خو څو خبرې تر عالمه، او څلورمو یو سیز دی هغه به ته خورې، څلورم د یو سیز رالی هغه به خورې، بس ته به بچېږې خو دا تا ته حکم دی چې دا به خورې. هغه نبی چې راپاسېد چې روان شو لاولنې چې کم یو سیزو یو بدرنګه شان یو څښه مرداره پرته وه غوښه دا ډېره بدبوی کوله، الله ورته فرمیل دې نه به منډې وې، د هغې نه یې منډه ووهله. بیا یو سیزو یو کنډول د سرو زرو کنډول دی، الله جل شانه ورته فرمایلو چې دا به خښې نو دا په ځمکه وردننه کوي هغه راښکاره کېږي، په ځمکې وردنده کوي هغه راښکاره کېږي. اخره کې ستړی کو پرېښود دوی روان شو. درېمو یو باز دی او یو مرغۍ را په مخه کړې ده او چونکې الله ورته فرمایلو چې هغه یو به پناهي به وله ورکې او هغه بل به مایوسه کې نه، نو مرغۍ را په مخه کړې ده، هغه مرغۍ د ده سره پناه واخیسته د نبي سره په ترخ کې یا په ځای کې داسې پناه یې واخیسته. هغه باز ورته وایي چې جناب دا خو زما شکار دی، ما له خو خپل شکار راکړې. هلته ورته الله فرمایلو چې یو به مایوسه کې نه او بل له به فنا ورکړې، نو یو له یې پناه ورکړه او بل د خپل بدن نه غوښه ورکړه چونکې مایوسه کې به نه. څلورم چې کومه خبره وه وی کتل یو غټ غر دی، مطلبي خبره زما دا ده، یو غر وله مخې له رالی، اوس دی روان دی، دی وایي چې خدایا تا خو ما ته فرمایلی دي چې دا غر دی، دا غر به خوري، نو دا خو لوی سیز دی، دا به زه څنګه خورم؟ خو بهر کې روان دی چې څومره مزل کوي هغه غر وړوکی کېږي، چې څومره مزل کوي هغه غر وړوکی کېږي. آخر کې یوه د شاتو نوڼۍ تې ساده شوه او ایستې وخوړله. بیا الله جل شانه ته رس کې ای الله په دې معامله مې پوهې کې دا سم معامله ده. نو الله جل شانه ته فرمایي که نه وایي هغه لاولنۍ چې کومه مرداره غوښه راله دا وایي د مسلمان غیبت دی، د دوی نه لرې لرې تخته، لرې لرې ته تخته، خواله وله مه ورځه. دا دویمو مایوسه کې چې به نه او پناهي به ورکوي، نو دا چې ته څوک ودرېږي حاجتمند که نه نو د هغه حاجت پوره کوه، چې درته وایي زما حاجت دی د هغه حاجت پوره کوه. او څوک چې نه پناهي وغواړي او یا یو سهارا ته اساس کی نو مدد وسره کوه. او الله د سرو زرو دا کنډول چې تا ماته وي دا ښه ښه وه. الله جل شانه فرمایله دا علم دی، علم
ته چې خپل علم څومره پټې الله به ښکاره کوي څومره ته خپل علم پټې د مخلوق نه نو الله جل شانه به ښکاره کوي ښه اے الله مطلبي خبره لازم ښه اے الله په دې ټولو واقع کې زما دا یو خبره مطلبي ده اے الله دا غر او بیا یو شاوت نوړی سازه شوه دا څنګه حساب کتاب دی الله جل شانه فرمایي دا کم غر چې تعالی مخې لراله غر کنه دا وای صبر دی د غصې په وخت کې د غصې په وخت کې صبر کول دا دومره غټي لکه د غر په شان غټي بالا اسانه په غصه څوک چې غصه شي نو صبر نشي کولی ځکه صبر ورته د غر په شان غټ ښکاري ابونډري کراس کوي خو چې کله بیا صبر وکي نو دغه صبر بیا سي بیا د شاوت یو نوړی شي او بیا یې خورا تاسو خیال کړئ کنه ډېر رنګونه ماتو شي مولوي صاحب غصه شوی ما او کور والا ته مې دا ویلي دا چل مې کړی هغه چل مې کړی بیا پکې څه نه کېږي نو غرض مې دا دی جی د غصې حالت کې نبی علیہ السلام فرمایي بهترین ګوټ څه دی بهترین ګوټ هغه د غصې سکل دی چې غصه وسکي په خپله دا کومه واقع چې شوي داسې په زرګونو واقعات وشي جی په یو بیاسته باندې دنیا مړی وشي په یو ارنډونو باندې جی مړی وشي او داسې په یو اورټیک باندې جی بیا موږ ودرېږو او بیا یو بل سره جګړې شروع کړو نو د صبر مې وډېر خوږه ده جی ان الله مع الصابرین الله د صبر کوونکو سره دی نو غرض مې دا دی جی دا کومه واقع چې شوې ده الله دې پکې د خیر ملایک وګرځي الله دې دا خبرې روغې له ورولي الله دې پکې نورې زما تور سرې څومره کونډې شوي جي الله دې نورې کونډۍ نه الله دې هغوی ته صبر ورکړي څومره زما بچي به زما د امت بچي به زما د پښتنو بچي به شهیدان دغه شوي یتیمانان شوي جي الله دې بس هغوی له هم صبر ورکړي او الله دې پکې د خیر ملایک وګرځي او کم چې زخمیان پراته دي په هسپتالونو کې نو الله دې ول خپلې لاړې دارو کړي جي زموږ به دغه دعا او الله دې موږ له صبر راکړي په داسې موقعو کې دې الله موږ له صبر راکړي